بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم الاسلام سبق نمبر 6 سوال او جواب په شکل کې. سوال: مغرب طرف ته د مخ کولو حکم ولې ورکړی شوی دی؟ جواب: په مکه مکرمه کې د الله تعالی کور دی، کوم ته چې کعبه وي، دې طرف ته په مانځه کې مخ کول ضروری دي، او هغه زمونږ د ښارونو نه مغرب طرف ته دی، ځکه مغرب طرف ته مخ کولو سره مونځ کوو. سوال: کوم طرف ته چې مخ کولو سره مونځ کولی شي هغې ته څه وایي؟ جواب: هغې ته قبله وایي. سوال: ورځ شپې کې څو مونځونه کولی شي؟ جواب: ورځ شپې کې 5 مونځونه کولی شي. سوال: د 5 وړو مونځونو نومونه څه دي؟ جواب: اول د سحر مونځ چې د سبا په وخت د نور ختلو نه وړاندې کولی شي. دویم ماسپښین مونځ چې د غرمې د نور د زوال نه پس کولی شي. دریم د مازدیګر مونځ چې د نور د ډوبېدو نه 1.5-2 ګنټې وړاندې کولی شي. څلورم د ماښام مونځ چې د ماښام د نور پرېوتو نه پس کولی شي. پنځم د ماسخوتن مونځ چې 1.5-2 ګنټې د شپې راتلو باندې کولی شي. سوال: اذان څه ته وایي؟ دا خاص کل کې زه د نوجوانانو ته وایم او زنانه دې مو اوري، هغه دې خپل بچو ته ښایي. ضرور دا نه ده چې بس د هغې نه وایي نو دا به نه زده کړي، نه زده کړه دې وکړي، بچو ته دې ښایي. نو دلته سوال دا دی چې اذان څه ته وایي؟ نو جواب: چې کله د مونځ وخت راشي نو د مونځ نه څه وخت وړاندې یو کس ودرېږي او په زور زور دا الفاظ وایي. اذان. د اذان د مخکې نه زه یو څو خبرې ډېرې زیاتې ضروري دي. اول خبره دا ده چې اکثر خلک اذان ورځي وي هغه کوي، خو هغې ته د خپل د تلفظ ادا کولو دا ورته پته نه وي چې زه دا الفاظ صحیح ویم که غلط ویم. ما په خپل ګمان کې وي چې زه صحیح لګیا یم. یو نو د دې فایده به دی د سبق اورېدو سره هغې هغه تلفظ صحیح شي. یو پکې دغه شو. دویم هغه چې کوم کس له اړو اذان ورځي نو هغې هغه الفاظ هم نه ورځي، او دا ډېره زیاته یو ضروري دی. یو ځای کې تا ته ووایي خلک اکثر جمع ځای کې ولاړ یو اجتماع غوندې دا ته ووایي یار ته مخکې شه لږ اذان وکړو، نو دا ډېره یوه خبره ده چې ته داسې وروسته شې. نو پکار دا ده چې دا مونږ زده کړو. نو د دویمه فایده د دې کس به دی چې دا به اذان به زده کړي. دریمه خبره د دې تلفظ، نو زه به داسې انداز کې تاسو سبق ښیم چې ساده او عام الفاظ کې هغه به پکې نه ویم چې دا دې ځای نه ادا کېږي، دا حروف دا دې ځای نه، بس ساده الفاظ به ویم، دا به نرم وي او دا به ډک ادا کړې. بس دغسې. نو زه به د اذان نه مخکې دا یو څو خبرې ډېر زیات ضروري دي، بیا ورپسې انشاءالله اقامت دی. خو نن زموږ سبق د نن نه چې دی دا ډېر زیات پیله مو خو دا اوس نه ده، ځکه چې دا مونځ سره تعلق ساتي نو دا ډېر زیات ضروري دی، لږ دې ته توجه کوئ. ها، اذان الله اکبر عام طور سره الفاظ خلک داسې ادا کوي. زه به پیله هغه الفاظ وایم چې کوم عام طور سره خلک هغه په خپل ګمان کې وایي زه صحیح یم، خو منځ کې هغه غلط وي. بعضې خلک داسې وایي الله اکبر الله اکبر. نو دا الله اکبر چې دی که نه، یو خو دا زه تاسو ته غلطي ښیم او ته غور سره وګورئ چې د الله دیو چې الله اکبر وایي که نه الله اکبر، نو ګوره الله کې ګوره د اخره کې ها وګورئ، مونږ ها نه ادا کوو، دا داسې دی الله اکبر. بل دی الله کې دی لام د پاسه دا شد دی د پاسه کړه دی، مونږ ورته د هغه ویو هم پوه کېدو دپاره ورکوټی الف. نو د الف مقدار به دا ادا کړي، دا به داسې وي الله بیا ورپسې بیا خلک داسې الله اکبر، نو هغه پکې واو واچوي. نو داسې دلته چې دی نو دا حمزه ده او حمزه د کاف سره تړلې شوې ده، نو حمزه کاف زبر اک راځي، نو الله اکبر. بل اخره کې دی را سره وګورئ پیش دی، او پښتو کې د عام هغه سره پیښ هم وایي. نو دا پیش دی، نو دا به داسې ته نه الله چې دا خو تا صحیح ادا کړ الله اکبر به نه وي،
را باندې پیش دی، نو هغې هغه اخره کې به هغه حروف به دا داسې ادا کړي دا حرف. نو الله اکبر برو برو دا شونډې اخره کې ګول کېږي. الله اکبر بس دغه. او دا بیا مخکې وایي چې 4 ځله به دا وي، او ترجمه یې دا ده الله ډېر لوی دی. نو 4 ځله داسې دا د دې دپاره وایم چې بعضې کسان داسې چې هغه اذان هم زده کړي، نو هغه داسې ده. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا به داسې ادا کوئ. ښه دویم پسې اشهد الله اله الا الله. او عام طور سره چې کومې غلطیانې کېږي هغه وایي بعضې خلک وایي اشهدو، نو د ها نه چې دی نو خا جوړه کړي، بیا الله اله الا الله. نو ګوره صحیح الفاظ به تاسو ته داسې ادا کوئ تلفظ سره. اشهدو ګوره دا ها چې ده دا د دو سترګو والا، نو دا عام پښتو الفاظ کې زه بس دا وایم چې دا ډکه ادا کوئ، ها ها ها. اشهدو بیا الله، دا الله کې چې دی ګوره دا لام سره بعضې خلک الله وایي که نه، الله اله الا الله. نو ګوره دې لام سره دا دې خو ګورئ مونږ دا کږه غوندې چې داسې، نو دا الف دی، نو دا به مونږ ادا کوو، اکثر مونږ دا نه ادا کوو. نو الله بل دې د پاسه مد راغلی دی، موږ وایو اوږدولو ته اشهدو الله. بعضې خلک وایي که یار د دې اذان ښایسته دی، وجه څه هغه صحیح ادا کوي، په مد کوي، تلفظ صحیح ادا کوي، دا وجه وي. نو اشهدو الله اله اله لا هم کې چې دی دا یو الف مقدار به اوچتی. اشهد الله اله الا الله الا الله الا الله به نه وي ښه، الا الله به نه وي، نو الا الله ها باندې پیش ده. نو اشهد الله اله الا الله. دلته وایي 2 ځله به دا به 2 ځله وایي اشهد الله اله الا الله. ګواهي ورکوم زه چې د الله نه سوا څوک د بندګي حقدار نشته. نو دا به اوس اذان کې به څنګه داسې اشهد الله اله الا الله اشهد الله اله الا الله، دا به داسې ادا کوئ. درېیمه پسې هماغسې الفاظ دي، هماغه خلکه عام طور سره چې کوم وایي اشهد ان محمدا، نو د ها نه خا جوړه کړي، او بعضې پسې که خیال هم کړی پکې در رسول الله وایي، دا به داسې دې الفاظو ته لږ غور کوئ. اشهد ان محمدا ها بس اسان د دې ګول ها چې ما تاسو ته پہچان وښودلو دا ګوره دی اشهدو کې او دې ها کې فرق ده، بس اسان ښیم عام پښتو کې چې پوه پې شئ. دا د اشهدو کې دا دو چشمو والا ها چې دا ډکه ویل کېږي، او دا محمدن کې چې دی دا محمدن کې چې دی نو دا ها نرمه ویل کېږي. بس د دې اسان پہچان دا دی اشهد ان محمدن. خو دلته د را سره چې دی نو ګورئ شد دی، نو دا دال دو زبردن چې دا به مونږ د را سره تړو، دا به مونږ داسې ادا کوو اشهد ان محمد در رسو رسو، دا را به ډکه وي خو بعضې در رسو رسو به نه را به ډکه وس ادا کړي. نو اشهد ان محمد رسول اسلام باندې پیش دی، نو دا به مونږ د حروفو ته به ګورو هغسې به صحیح ادا کوو اشهد ان محمد رسول الله الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. دا به 2 ځله وي. ترجمه دا ده زه ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. بیا ورپسې حي علی الصلاة، نو حي
دا ح چې ده ما تاسو ته ویلي دا نرمه ادا کوئ. نو حیه او بعضې خلکو ګوره داسې وایي السوله السوله، نو دا خو ګوره عین دی عین. نو دا عین چې دی دا خو مونږ چې السوله مونږ دا خو بیا مونږ همزه اواز راځي السوله. نو عین دا د تالو سره ادا کېږي، دا غزینه دا ورځي السوله دا غزینه. او چې دی نو دا چې کله ادا کېږي نو دا د دې اواز بار سیټ نه راوځي. او دا عین پہچان درته صرف کوم چې بس بیا انشاءالله تکلیف درته نه وي. نو عین دا دننه نه ادا کېږي. نو حی علی الصلاة داسې به نه وي حی علی الصلاة حی علی الصلاة اخره کې به پرې وقف کې ودرېږي به، معنا دا ده وقف دا معنا ده. دا به 2 ځله وي او ترجمه دا ده راشي مانځه دپاره. نو حی علی الصلاة حی علی الصلاة دغسې حی علی الفلاح. بس ما تاسو ته فرق وښودلو، اوس دا ستاسو پورې ده چې څونه الفاظ مو زر وپېژندل. نو حی علی الفلاح 2 ځله به وي، ترجمه دا ده راشئ کامیابۍ طرف ته. حی علی الفلاح حی علی الفلاح بیا ورپسې الله اکبر. نو دا الله اکبر هم دا هم صحیح کوي د تلفظ الله اکبر الله اکبر. دا به 2 ځله وي، ترجمه دا ده الله ډېر لوی دی. بیا اخره کې لا اله الا الله. لا دا به اوږدې مد دی، پې الف هم دی ورسره. اله کې هم کړه دی، نو د یو الف مقدار به اوچت دی. الا الله د الله نوم به ډک ادا کړي. دا به یو ځل وي، معنا دا ده د الله نه سوا څوک لایق د عبادت نشته. دې الفاظو ته اذان وایي. د سهار په اذان کې د حی علی الفلاح نه پس الصلاة خیر من النوم وي. دا مې زده کوي الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم. ترجمه دا ده مونځ د خوب نه غوره دی. مونځ د خوب نه غوره دی. هم 2 ځله به دا ویل شي. د ځوانانو دپاره اکثر دغه کوم چې هلې اذان نه ورځي نو همدغه اذان به وایي، خو چې کله دې پورې راشي حی علی الفلاح د سهار اذان چې کوي نو الله د حی علی الفلاح نه پس به دا بیا وایي الصلاة خیر من النوم. هماغسې بیا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. نن انشاءالله دې پورې مو ویلو، سبا بیا مخکې مونږ سره تعلق تکبیر سره هر څه دې سره دا ټول سبق به پکې راځي انشاءالله. هغه به آینده ویو. صدق الله العظیم.